یو ځل یو کشتۍ کې یو قافله روانه وه او ډېر تاجرانو پخوا به د کشتو کې د مال برداري کوله، مالونه به خلکو وړل راوړل، د کنټینر عمره سامانونه به پکې راتله. نو اچانک په هغه دریاب کې سیلۍ طوفان رالی او د هغې خپل هغه سمندري طوفانونه ډېر خطرناک هغه د دې هوا د طوفانونو نه خطرناک ځکه هر څه خرابوي. اخره کې هغه کشتۍ والا مالک وویل چې بھئی کشتۍ باندې بوج ډېر زیات دی، لږ شان مال د دې نه لړه کول پکار دي، گزارل پکار دي، نو دا کشتۍ به توازن صحیح شي. ویل تاسو مشوره وکړئ چې څه کول پکار دي. نو د یو تاجر پکې مال ډېر زیات و، د دې نورو کم و. نو د نورو تاجرانو مشوره وکړله، میټینګ یې وکړو چې به دا یو تاجر به ترې لړه کړو او موږ به نو ټول محفوظ شو. هغه به ظاهره د خپل ذهن مطابق داسې فیصله وکړه چې داسې به یو خراب شي او که موږ ټول مال د نورو لړه کوو زموږ خو کم دی نو موږ ټول خرابېږو. خو بیا ویلې هغه خو دا خو موږ سره دا لوی تاجر نه مني، دا به خامخا په زور زبردستۍ کوو. نو هغه تاجر یې لړه کو او د هغه مال یې لړه کو. هغه ورته هغه نه مخکې ویل ګوره د انصاف کار وکئ، د ټولو مال دی او ټول هلاکت سره مخامخ شوي یو، نو بس لږ لږ مال به د ټول نه لړه کړو، نو زه ستاسو به هم څه نه څه کار وشي، زما به هم کار وشي، نو داسې ظلم په ما باندې مه کوئ. هغه ویل نه ټول خرابېږو او ته یو خرابېږې، نو به دا یو خرابېدل ښه دي، مشوره ده، سوچ پکې نه کوئ، لړی کو. هغه غریب لاړی، مال یې لړه شو، هغه هم د اوبو ښکار شو، چپو ووالو راووالو بې هوشه شو، بس هغه خو ویل که مړ شو. څه وخت پسې چې سترګې وغړېدلې نو د اوبو چپو دا سیټ ته ویستلی و، ساحل طرف ته یې ویستی و، غاړې ته یې کړی و. نو بس راپاڅېدو چې ویې کتل یو داسې جزیره وه چې بلکل غیر آباد جزیره وه، په هغې کې څه کار روزګار هم نه کېدو او دا شان هېڅ یو انسان لرې لرې پورې سو ته نه ښکاره کېده. بس دا هلته ځان له یو جومپړۍ شان جوړه کړه. څه وخت پسې ښکار شروع کړو، خرګوش یو شی بل شی ونیسه، ځان له ښکار شروع کړو، خپله زندګي هلته شروع کړله. خو ډېر زیات پیمانه و، مال یې لاړی، بچي یې لاړ، کور یې لاړی، هر څه یې لاړ. نو او د واپسۍ امید یې نه و چې زه به څنګه خپل کور ته ځم. دلته څوک راځي دی بې آباد او غیر آباد جزیرې ته. یو ځل یې سامان ځان له پخو، نو چې کله هغه سیس پخو هغې اور واغستو، هغه جومپړۍ مو وسوځېده. نو چې جومپړۍ وسوځېدله ډېر زیات خفه شو، په هغه مال باندې دومره نو خفه شوی څومره چې په دې جومپړۍ باندې خفه شو، ځکه د کل کائنات اوسدا و. نو ډېر زیات خفه شو او الله ته ګیله وکړه، ویل یا الله زما کنټینر مال ضایع شو خو ما څه ونه ویل، ځکه امتحان دی په انسان راځي. خو یا الله دلته خو ما سره د دې جومپړۍ نه علاوه هېڅ هم نشته، بل زما مخکې دومره مال هم هلاک شو، زما یاران دوستان پارټنران هر څه مانه پاتې شو، دغه یو جومپړۍ و زما د سر سوری و او دغه یو کټوۍ و لږه شان خوراک سامان و هغه هم تا واغستو، نو زه به اوس څه کوم؟ نو ډېر دغه شو، غم ووالو او اوده شو، همداسې نهر اوده شو. چې نهر اوده شو نو څه ګوري عزتمندو چې څه کسان د ده مخې ته ولاړ دي. تا ډېر حیران شو، سترګې ومږلې چې خوب یې نم که نه رښتیا دي. کسانو ته تاسو څوک یې، دلته څه کوئ او څنګه راغلي؟ هغو ته ته څوک یې؟ هغوی ما سره خو تاجرانو دقسې معامله کړې وه، ډېر دردېدلی یم، اوس را سره داسې کار وشو نور او دردېدلم. ویل تاسو دلته څه کوئ او څنګه رالی؟ زما نه څنګه خبر شوئ؟ وایي موږ په دې کې روانو په سفر باندې، قافلې به په هغه سمندرونو کې ځي، اوس هم دا غټې غټې کشتۍ ځي. وایي موږ دې طرف ته چې کوم دی لوګې ولیدلو، نو چې لوګې مو ولیدلو موږ ویل چې دلته خو څوک نه اوسېږي، نو دا لوګې د کومې دی؟ نو دې ملګرو مشوره وکړه چې راځئ کېدای شي چاته سره مدد ضرورت یې ور به شو. وایي موږ د دې وجې نه رالو. نو د ده د جوپړۍ په سوځېدلو کې ډېر لوی خیر و، الله د هغه امتحان ختمو او انسان دا وایي که زه نور هم هلاکېږم، مخکې مې پلانې مال لاړ اوس جوپړۍ م لاړه، او الله رب العزت په دې کې انسان له ترقي ورکوي. نو د دې لوګي کې په جوپړۍ سوځېدلو کې د ده خیر و، ډېر حیران شو، و یا الله ستا شکر دی چې زما جوپړۍ دې وسوځوله، ځکه که چاته به څه پته لګېدی چې دلته څوک دی.
هغه کسان ورته ښه تا فلانې تاجر یې، ځکه مشهور تاجر و ډېر مالي و، لکه څنګه چې مشهور کسان موږ پېژنو. وایي تا ته یو بله ناشنا خبره کوم، د جوپړۍ او د دې نه علاوه ویل څه وایي هغه فلانۍ کښتۍ کې ستاسو مال پروت و، وایي او هغه کې پروت و. وایي تا ته پته ده چې کله هغه تاجرانو ته ګزار کړی هغه کښتۍ چې مخکې لاړه هغه کښتۍ ټوله هلاکه شوه، هغه مالونه هم د هغوی هلاک شو او هغه ټول تاجران هم پکې هلاک شو، ستا نه بغیر یو قسم نه دی بچ شوی. د الله شکر وایستو یا الله ته څومره عظیم ذات یې، ته په سختو کې انسان له نجات ورکې، ته په بربادۍ کې انسان له خادي ورکې، ته په بربادۍ کې انسان له آبادي ورکې. هغه آبادي پکې پټه وي، هغه آبادي پکې پټه وي. لکه څنګه چې ترخه دوی ته ماشوم له ورکې، هغه پلار ته هغه ماشوم ظالم ښکاري، وایي ګوره ترخې دوی راکوي، ډاکټر ورته ظالم ښکاري، خو په هغه ترخې دوی کې د هغه ماشوم صحت پروت شي. دکه شان کله الله رب العزت په تریخ انداز کې تعالی یو څیز درکوي، ولې الله دې مالک دې ستا امتحان لي که نه چې ته کوم خوا تښتې. نو دې وجې نه عزتمندو نا امیدي نه ده پکار.